دې وجه نه د نیت صحیح کول د هغې په اعمالو کې ډېر دارومدار ده. یعنې چې کله نیت صحیح وي نو بیا اعمال هغه درست وي. عبدالله بن مبارک رحمت الله علیه به فرمیل چې تاسې په خپل نیتونه صحیح کول باندې ډېر زیات محنت وکړئ. هغه به فرمیل رب عمل صغیر تعظمه النیه، بعض اوقات ډېر وړوکه عمل وي خو چې کله انسان نیت صحیح وي ته وکړي هغه نیت په وجه باندې دغه وړوکه عمل په بدلې کې الله پاک ډېر غټ ثواب انسان ته ورکوي. دغه رنګې ورب عمل کبیر تصغره النیه، بعض اوقات ډېر غټ عمل وي خو چې کله انسان نیت هغه ته صحیح نه وي نو دغه غټ عمل باندې هغې ته الله پاک ډېره وړه درجه ورکوي. نو د نیت په اعمالو کې هغه ډېر دارومدار ده چې کله د چا نیت صحیح وي هغې ته الله پاک اجر هغه ډېر ورکوي. لکه مثال کے طور پر مجھے تو سے پخپل زندگی کې اسه عام کپڑے استعمالو خو چې کله یو سړی هغه کپڑا اوغوندي او د دې کپڑے د پوره ش دینی اسلامی نیت وکي نو دغه دینی نیت کول په وجه باندې وو الله پاک دې ته ثواب هور کوي. لکه څنګه علامه ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه لیکلی چې کله مجھے کپڑے اوغوندو به په دغه کپڑے کې یو انسان هغه مختلف نیتونه وکي نو دغه مختلف نیتونه په وجه وو الله پاک دې ته ثواب ډیر ور کوي. لکه یو کس هغه دا نیت وکي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام بو بغیر د کپڑے نه نشریدال کپڑے سره بو شریدال کپڑے استعمال یې کړه نو زه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په اتباع کې چې هغه کپڑے استعمال کړي زه هم کپڑے استعمالوم. ګویا چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سنت اتباع کوي اول نیت سره چې خپل کپڑے ته دا وکي نو په دغه کپڑے چې اسې میجه غوندو په دې بو ثواب ملوي شي. د غرنګ دویم دا سوچ وته وکي چې میجه باندې چې کله مسلمان یو نو ستر پټول هغه فرض ده په موږ باندې د نرینا ستر د نیم نونه ستر د ګنډې رسیدا فرض دی چې هر انسان به دا پټوي. او چې کله یو کس هغه کپڑے وغوندي او دا نیت وته وکي چې دغه کپڑے سره ز خپل ستر پټو چې زه مسلمان یم باندې کیما فریضه دو هغه د کوم نو دی په وجه باندې په دغه دویم نیت باندې الله پاک بیا ثواب ورکړي. د غرنګ کې یو کس ته هغه کپڑا دې پورې استعمالي دا نیت وته وکي چې زه په ګرمۍ کې خپل جسم د ګرمۍ نه په بچ کوم په سړک کې خپل جسم د سړک نه په بچ کوم دې پوره چې زه تندرست ونه زب بیا اعمال هغه ډیر کوم عبادت په خپل وخت باندې ادا کوم نو الله پاک په دغه دریم نیت باندې نور هدي د ثواب ډیر ورکړي. علامه پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمت الله علیه خپل کتاب خطبات فقیر کې ایوا واقعا لیکلی چې یو شاګرد خپل استاد ته خپل بزرگ ته دعوت کړه او روټۍ ته راکړی و چې استاد جی ته ورسه زنه و کور جوړاو الته کې مور روټۍ کړی صدقه مې کړی نو ته به الته پاغي کې د مشره شرکت کوي. فرمایي چې کله دغه بزرگ دغه استاد جی هغه روټۍ ته ورغال الته کې د نو کور شروع کړه او نوې کمرې جوړولې نو دغه بزرگ پاته نه وکړه چې په دغه کمرې کې د ګول غورکای یعنی روشندان چې کیمي دا د ویلې پرېږدل دا د څه جوړ کړي دې مقصد څه ده. دغه شاګرد چې کیم هغه ته فرمیل چې دا خو مې دې پوره پرېږدل چې دا په کوټې کې وي نو په دې باندې کوټې ته هوار نه نوځي دغه رنګ کوټې ته روشنی پر نه نوځي. بزرگ ته فرمیل چې دغه روشندان کې به دغه فائدې اسی تو ته حاصلېدله او که چېرته تو ښه نیت ورته کړی نو ثواب به هدې ته میلاوېدله تر اخره پورې چې څومره دا کوټه ویلوړه وه نو هغه ښه نیت دی چې دا ورته کړی وه چې زه روشندان جوړوم دې پوره یې جوړوم چې اذان کېږي د اذان اواز به مو ته په دې باندې زر ار ننوځي نو د اذان اواز به زه اور و مو ته به د لمونځه وخت پته لګېږي چې لمونځه وخت زه به اوس لمونځه ته سم دغې نیت صحیح کولې په وجه باندې چې تو دا نیت ورته کړی وه ښه نیت ورته کړی وه نو الله پاک په تو ته اجر و ثواب در کولا د نور حصے چې کیم تو سوچ و چې روشنی به ترسیدې ته د ته به هوار سي دا به اسې ته حاصلېدله د دې حصول سره سره به الله پاک ثواب هدر کولا چې دا په ښه نیت باندې هغه روشندان جوړ کړی ده. خو چې بیا کله په نیت کې وبال وي په نیت کې فساد وي په نیت کې فتور وي نو دې وجې نه به د دې قیامت په ورځ باندې ډېر غټ وبال وي. حدیث شریف کرسی چې قیامت پرېز باندې به الله پاک یو شهید وروغوړي دویم به یو عالم وروغوړي دریم نمبر به یو سخی وروغوړي او د دې درېړې به دغه معامله وي چې د دوی نیتونه به هغه په دنیا کې درست نه وي. یعنی یو شهید چې شهادت غوښتلی دې د پوره به وي چې خلک وایي چې دا ډېر بهادر و جهاد ته تلل یو عالم چې علم کول دې د پوره کول چې خلک مې په دنیا کې عزت وکړي دې د پوره علم وکړ یا یو سخی چې خلک ته مال او دولت ورکړي
کول دې پورا ور کول چې خلک په دنیا کې تعریف وکړي د دوی په دنیا کې نیت نه صحیح کېدل په وجه باندې وو الله جل جلاله فرشته ته حکم کوي چې مړ ونه سوی دغه کسان جهنم ته الټا ور وتري وي څومره د سوچ او د فکر خبره ده چې یو شهید چې په دنیا کې خپل جان هغه وینه او بیوي خو د الله پاک ته پوره نوي یو عالم هغه ستړي زندگی 8-9 سال تیر کی خو د الله پاک ته پوره نیوي نیت یې صحیح نوي یو سخی چې هغه خپل مال او دولت ټول په خلک کې ضایع کی خو نیت یې صحیح نوي الله جل جلاله به دغه خلک جهنم ته ورچوي هغه وجه داوا چې دغه خلک په دنیا کې نیتونه هغه تندرست نو کچیرته په دنیا کې نیتونه تندرست وا نو الله پاک په دغه خلک ته ډېر غټ مرتبه او ډېر غټ ثوابونه به ورکولا نو دغه ټول درو مدار د اعمالو هغه په نیت باندې دا کچیرته د چا په عمل کې نیت صحیح وي دغه نیت په وجه باندې هغه اعمال او مرتبه الله پاک په تزیوت کی او کچیرته د چا عمل کې نیت کمزور وي نیت کې فساد وي هغه غټ عمل ها الله جل جلاله لکه څنګه مخکې حدیث بیان کړ چې په دنیا کې ستړي ژوندۍ ترې الله پاک بیا جهنم ته ورچوي دې د پوره چې دغه خلک نیتونه هغه تندرست نه وو